ډیر زیات ګران قدرمن پروفیسر شجاع الدین صاحب، محترم امان صاحب، زما استادان دي، تربیتکار دي، محترم ذوالفقار باچا، هغه ټول مشران، سپین روبي، زما د فورسز د وردۍ د دې خاورې محافظین او خوږو بچو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا نننۍ ورځ 14 اګست په شا د صدو تاریخ لري او رښتیا خبره دا ده، نہ جانے کتنے گلوں کا لہو ہوا ہوگا، چمن میں کہنے کو یوں تو بہار آئی ہے. 14 اگست 47 او بیا د 711 نه تاریخ چتیږي، شروع کیږي. محمود غزنوي راځي، بیا د صدو عمل تیریږي، غزنوي راځي او بیا دغسې په دې خاوره باندې چې دا وریځ راله نو د مغول بادشاه به چغه کوي وریځ ته به ویې چې وریځ اوچته شه ګرځه، ته چې په کوم ځای هم ورېږې په دې ریاست کې د هغې ټیکس به زما جیب ته راځي. او موږ د دې خاورې تقریبا 200 کاله مالکان. بیا انګرېز راځي او د انګرېز د راتګ سره په دې ځمکه هغه استعماریت شروع کېږي او ټیپو سلطان زموږ هغه آخري کس دی چې هغه د خپلې وینې سره د دې خاورې نه اوچتېږي او انګرېز په دې ځمکه باندې خپلې پنجې کوي. هندو زموږ دشمن دې لحاظ سره نه و چې زما د هغه د مذهب سره، د هغه د رنګ سره، د هغه د نسل سره تعصب و. هغه زما په وجه بدې شو چې بیا هغه زما مذهب ته خطره وه، هغه زما تهذیب ته خطره وه، هغه زما معاشرت ته خطره وه. دا خاوره ده، د دې خاوره نه بیا اواز اوچتېږي، دا سید احمد شهید بریلوي او د هغه ټول مشر اوچتېږي او د دې خاورې نه نظریاتي بنیادونه اوچتېږي. دا جنګ د شهیدو شروع کېږي، د جهانګیري نظیر د پیر سباق نه اوچتېږي. دا خاوره چې د نوښار خاوره ده او د دې جغرافیه د خیر آباد نه شروع کېږي، هغه توتکي سره ختمېږي او بیا اکبرپورا او داسې تر مراټي پورې ځي. د دې د یو انچ د یو قدم کې دننه چې موږ دننه وځو، تاسو یقین وکړئ دې ملک ته دا نظریه، دې ملک ته دا جغرافیه د دې زندې ورکړې وه، زما دې عظیمو اسلافو ورکړې وه. او تاسو سوچ کوئ چې هغه نظریه دې ځای نه اوچته شوه، هغه د هندو د سک خلاف اوچته شوې وه. دا لومبنی نظریاتي جنګ و چې دا شروع شوی و او د دې په ذریعه باندې زموږ علماو تحریک مخکې بوتلو. باچا صاحب خبره وکړه د تېر 25 کاله نه دا حقیقتونه ډېر متنازعه شول، سوشل میډیا راله او بیا هغه خلکو د ډېر زیات لار میلاو شوه چې کم خلک د دې نظریې خلاف وو، کم خلک د دې ریاست خلاف وو، کم خلک د دې سوچ خلاف وو، هغوی پینټریشن وکړو، هغوی دا نوی نسل د هغوی ذهن خراب کړو او هغه درانه حقیقتونه چې هغه زموږ په دې سینو کې پراته وو، زموږ په سوچونو کې پراته وو، دا نوی نسل د دې ذهن خراب کړو. او نن څه چل دی؟ نن د ملا ذکر چې راشي وي دا د پاکستان مخالف و. داسې ډېر زیات خلک دا مخامخ غرونو باندې چې باران وریږي دا پړونه ډک ډک راځي او دې سیند ته کوزېږي. په دې وطن باندې هر هغه کس چې که هغه د تسبو، هغه د پټکي په بنیاد باندې کار کړی دی، که هغه د ملیشي په بنیاد کړی دی، هغه به د دې نظریې دپاره کړی وي، هغه به دا ملک دا ریاست د بچاو دپاره کار کړی وي. نن هغه حقیقتونو خلک په هغه ګراونډ کې، په هغه چاپېرچل کې، د تاریخ په هغه چوکاټ کې خلک سوچ نه کوي. وخت تېر شو او نن په دې ملک کې دننه هغه خلکو چې هغوی ډېرې غټې قربانیانې ورکړې وې، د هغوی د متنازع کولو دپاره په نوي نسل باندې جنریشن وار شروع دی د سوشل میډیا په ذریعه، د فیسبوک په ذریعه او دې طرف بهر دنیا نه چې کوم دی ډېر لوی فنډینګ کېږي. او دا نوی نسل چې دی دا زما د کتاب نه، دا زما د جومات نه، زما د حجرې نه دا بالکل چتېږي لګیا دی. سوچ وکئ دې مولانا هغه ټایم تحریک اوچت کړی و چې کله لاډ میکال یې ویل چې زه هندوستان په یو ځای وګرځېدم، ما ته پکې یو خیرات اخیستونکی، ما ته پکې یو بېکاري میلاو نه شوه. دا ریاست دومره مضبوط و. که هغه ټایم ملا راوچتېده
او هغه مولا وی چیرې زه په دې بنیاد باندې چې زه زما تشخص ته نقصان کیږي لګیا دی زه دلته کې د اسلام د عوامو د بچت دپاره د هغوی د تحفظ دپاره کار کوم هغه په هغه چوکاټ کې چې 47 رالو بیا هم دا مولا اوچت شو دا پیر اف مانکي شریف او دا د قائد اعظم هغه راتګ نو ښار ته چې 40,000 علما په یو ځای باندې او هغه دې ځنه کاکا سے مانکي شریف ته ځي او دې ځنه د پاکستان سره د الحاق اواز چتی 40,000 علما د دې نو ښار او د دې ټول صوبه سرحد هغه ټیم سره د پیر اف مانکي شریف په لاس باندې بیعت دې لحاظ سره کې چې موږ د پاکستان د تحریک د مضبوطولو لپاره او د پاکستان د ودې لپاره او د پاکستان د جوړېدو لپاره کار کوي دا حقانیه دا جامعه د دې په شا باندې د عوامو چې کوم ډېر لوی سوچونه پراته وو هغه خلک وارو که چا سره سونه وه دې مقصد دپاره یې ورکړي وه چې کوم نسل به په دې ځمکه راوچتېږي هغه به د دې شنې جنډې تحفظ کوي هغه به زما د نظریې تحفظ کوي هغه زما د کلتور تحفظ کوي لہذا دا اوسنی دور چې دی دا دې لحاظ سره ډېر زیات مشکل دی تاسو سوچ وکئ د 47 نه پس ټولو نه زیاتې قربانیانې هغه زما فوج ورکړي او بیا د 2000 نه پس تاسو خصوصا وګورئ په دې کې ټولو نه زیات لاشونه دي پولیسو جذب کړي دي او په دې کې چې بیا دا متنازع کېږي دا واقع ډېر د افسوس خبره ده د نوي نسل سوچ په دې بنیاد باندې جوړول چې دا د دې نظریې سره مضبوط شي بله یو خبره ډېره زیاته اهمه ده او هغه دا ده چې دا ټایم زموږ یو ډېر لوی جنریشن ګیپ را روان